بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زما عزتمند مشرانو خغورونو، رب العالمین جل جلاله پدی مبارک آیت کے د نیکانو سره د ملګرتیا حکم کوي چې مومنانو بندګانو چې د ایمان نعمت الله تعالی درکړی دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مو ویلي ده، تقوا اختیار کوي، پرهیزګاری اختیار کوي، د خدای اوامر ومني، د نواهیو نه ځان بچ کوي، او دا به کله کېږي وکونو مع الصادقین، د ملګرو سره مل شئ، د ښو ملګرو سره مل شئ، د ملګرتیا په وجه به تاسو کې الله تعالی د تقوا د پرهیزګارۍ هغه جواهر پیدا کړي. د ملګرتیا ډېر لوی اثر الله تعالی په بل آیت کې فرمایي وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. دغه آیت ته ويوم يعض الظالم، اگر زم یاد کا چې کله ظالمان به په خپلو لاسونو چک لګي، کله نه کله چې انسان ډیر ځان ته غوسه شي نو بیا په لاسونو چک لګي. ما ډیر کسان کتلی چې د غصې په حالت کې بیا په ځان چک لګي او د ډیر حسرت او د ندامت او د افسوس نه به وایي یا لیتنی های افسوس اتخذت مع الرسول، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. داسې ده کاش چې د پیغمبر لاره مې نیولې وې. دا د عقبه ابن ابي معیط باره کې نازل شوی صورت ته. عقبه ابن ابي معیط د مکې مکرمې په سردارانو کې دی، مالدار دی، یو ځلې دعوت کړی، په دعوت کې رسول الله مبارکم بللی، روټۍ راړه، دسترخوان کېښودی شو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام روټۍ نه خوړه. زه وی ستا دعوت به هله خورم چې ته د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایې. پریشانه شو عرب، د حد نه زیات سخیان، اگر چې کافران به لیکن د سخا ماده پکې د هر څه نه زیاته وه، او یو میلمه به چې ډوډۍ نه خوړه نو په دې به هغه مړ کېدو. هغه ته خطره وه که پیغمبر علیه السلام ډوډۍ ونه خوري نو نور میلمانه به هم ونه خوري، نو دا زما د دسترخوان ډېره لویه بېادبي ده. عرب د حد نه زیات سخیاني. یو واقعه را نقل کوي چې د اوښو بازار و هغې ته به سوق الناقه وي، لکه زموږ ځای کې میله ولګي نو خلک په هغې کې غویان او میښې خرڅوي. په عربو کې زیات قیمتي شی اوښ دی. د اوښانو د اوښو بازار به لګېدو، منډایي به وه، هغې بازار ته نوم سوق الناقه ایښه شوی و. یو سړي ته د اوښې ضرورت و، د یو سړي د اوښې د قیمت باره کې تپوس وکړو چې هلکه دا اوښه په څو ورکړې؟ هغه وی په دې وی نه یاره په دې راکړه. هغه وی نه دا خو ډېره اعلی اوښه ده، دا خو تمام کارونه هم کوي او ډېر پی هم ورکوي. به هر حال سودا ونه شوه. دا سړی کلي ته ورغی، ملګرو ته یې وی یاره منډایي کې ډېره ښه اوښه وه، خو د هغې دومره پیسې غوښتې او ما دومره ورکولي. خلکو یې ظالمه ده، خو په دې قیمت ارزانه وه، اخیستې به دې وه. ته د اوښو د قیمت نه نه خبر،
دا خو تا ته ډېر ارزان قیمت بیان کړو دا سړی پښیمانه شو چېره دا اوښه ما ولې وانه غېسته بیا ورغی هغې عرب ته د هغه کور ته ورغی د غرمې ټایم و وی څه ته راغلی وی زما خو یو ډېر لوی ضروري کار دی وی اول ډوډۍ وخورو نو بیا به کار ګورو د روټۍ ټایم دی روټۍ وخوره بیا به د هغې نه پس چې ستا څه خدمت یې د به وکړم نو د دې عرب په کور کې هېڅ نو ده ورته هغه وخاله لکه دومره سخیان او د هغې غوښې پخې شوې د وخوړې او بیا آرام یې مو کو وی وایه څه خدمت دې دی یاره منډایي کې در راغلی ومه تا نه مې اوښه بیه کوله تا ما ته دومره رقم وې ما دومره در کولو اوس زه راغلی یم خیر دی په هغې قیمت یې راکړه وی د خدای نه صافتاره اخو ما تا ته حلاله کړه اخو ما تا ته حلاله کړله دې ته وایي کمال سخا او خاص کر حاتم طائی قبیله دا خو د حد نه زیاته سخي وه نو عقبه ابن ابي معيط وکتل چې رسول الله مبارک زما په دسترخوان روټۍ نه ماتوي نوړۍ نه اوچتوي نو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې وویله پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله شو نورو مېلمنو هم ډوډۍ وخوړه د ده یو کافر ملګری ابی ابن خلف هغه ته پته ولګېده چې عقبه ابن ابي معيط خو کلمه ده لا اله الا الله ووي هغه کور ته راغی بې غیرته تا او زما منځ کې یارانه وه تا یارانې ته ونه کتل او تا لګیا دی کلمه وویله او دا ډېر جګري دوست و ډېر جګروي چې تا سره زما تعلقات ختم دي مجبوره شو ځکه دوستانه ډېره مضبوطه دوستانه وه وی سړیا پروا نشته زه به بیا کافر شم وی نه دا نه منم زه به او د رسول الله په مخ به توکاڼې توکې ما ته به هله پته لګي چې ته متنفره بدقسمته لاړه او د رسول الله په مبارک مخ باندې توکاڼې وتوکل او دغسې د کفر په هغه تورو تیرو کې بیا زیان ور داخل کو د بدر په جنگ کې عقبه ابن ابي معيط ابی ابن خلف عتبه او شیبه او ابو جهل دا غټ غټ سرداران چې کوم دنه مردار شوي دي د قیامت پر ورځ به دغه کافر چې د اور په لمبو کې سوځي نو دی به بیا هغه وخت کې دا چغې وباسي ویوم یعد الظالم علی یدیه هغه ورځ رایاده کړه چې ظالم به په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي او وای به های کما د رسول الله مرګرتیا او د رسول الله مبارک لاره مې نیولې وه نو ښه به وه د اور په دغه لمبو کې به نه سوځېدم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هی افسوس چې هغه پلانکې مرګره مې په ملګرتیا نه وی نیولې د ابی ابن خلف مرګرتیا خو زه بیا د اور په لمبو به چې کوم د نو وسوځولم نو ځکه الله تعالی فرمایي چې او خلکو مرګرتیا د نیکو خلکو سره کوئ د نیکانو سره چې کینی حسنات او طاعات بکې دین طرف ته به دې جذبوي جومات ته به را روانې دی عالم تقریر ته به ځي د قرآن مجید تلاوت ته به دې شوقي ذکر و اذکار ته به دې شوقي او چې نه د ناکاره مجرمانو په مجلس کې کینی نو بیا به د علماو سره دشمني وي د بدانو مجلس وایي سړی د نیکانو نه لرې کوي لرې کول خو لا بیا خبره بیا د علماو نیکانو دیندارو پسې باقاعده خبرې کوي نو ځکه الله تعالی په دې آیت کې فرمایي وکونو مع الصادقین د رښتونو خلکو مرګرتیا پیدا کوي مرګرتیا دا اصحاب کهف سپی دی لیکن دا اصحاب کهف مرګرتیا اختیار کړه نو قرآن مجید کې باقاعده ذکر راغلی دی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیط د نوح علیه السلام زوی کنعان د پیغمبر زوی دی خو بدماشانو پوډریانو
چرسیانو سره به کېناستو نو هغه لاړلو په طوفان کې غرق شو. پلار یې دعا کوي چې پروردګاره زما دا بچی ورته وي چې د دې باره کې زموږ نه سوال مه کوه، انه لیس من اهلک، دا ستا بچی نه دی، انه عمل غیر صالح، دا بد عمله دی، دا بد عمله دی. نو بد عمله زامن که پیغمبران والد پلار پیغمبر می لیکن دے با لگیا دے غرقی گی و تباہ کی گی با. سگے اصحاب کہف رو دے چند پینے کہاں گرفت مردم شد او پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد. دا نبوت اغلوی خاندان کی دے پیدا دے لیکن لاړلو په طوفان نوح کې چې کوم دنو د کافرانو سره دیم غرق شول. نو د مرګرتیا ډیر لوی اثري بچی د نیکو خلکو سره کینوي، بچی جمعات ته ځان سره راولئ. دا پرون چې دلته کومه واقع شوي دا بېجا قتل یو نیک صالح انسان په جمعات کې د ماښام مونځ کوي، مخامخ دی جمعات کې او بیا راوځي او درې تنې اولی دا ویشتونکي څوکي دا هم هغه خلک چې د ناکاره خلکو سره کیني، په بیه باندې قتلونه کوي. په بیه د قتل څومره لویه سزا ده. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، څوک چې یو مؤمن وجني د هغه سزا جهنم ده، دی به جهنم کې تر ابدالآباده پورې پروت وي. دا د ناکاره مجلسو سره د کېناستو دا زمونږ وی سی آر او زمونږ دا ټي وي ګانې او دا په بسونو کې چې فحش څیزونه لګېدلي دي دا زمونږ بچو ته هم دغه چل ښیي. زمونږ په دغه ملک کې چې کوم دا سینماګانې دي او دا کوم د بهر ملک فلمونه دي او دا مختلف پروګرامونه دي کې ما سوا د قتل د غلا او د ډاکې نه بل څه نه ښیي. د وړو ماشومانو د ړه تختۍ خو بلکل سوتره وي، بلکل ای خو په شد بودني، هغوی خو چې دا ډرامې ګوري چې یو سړی څنګه یو سړی ولي، یو سړی څنګه قتل کوي، یو سړی څنګه غلا کوي، یو سړی څنګه جرم کوي، دا تې زده کوي. دا ماشوم د ړه تختۍ بلکل سوتره وي. کتاب لیکي چې په مینا کې یو سړی ګډه لال کو او وړو ماشومانو یې دا تماشه کوله. دا سړی ګډه لال کو بیا لاړو خانه کعبې ته او دا ماشومان یې په خیمه کې وو. هغه یو ماشوم بل ماشوم ته وایي ته سمله دا جي داسې ګډه لالوله، خو وړوکی ماشوم و د دریو کاله پسې پوهېږي. هغه بل ماشوم د هغه په سټ باندې چړه کېښوده او حلالې کو. ماشوم خو د دې اړو خیال نه ساتي چې دا به کېږي څه. دې وجې نه د ماشومانو تربیت دا به ډېر نیک کې د نیکو خلکو سره به تربیت کې د هغه نه به وروسته بیا یو سړی جوړېږي. نو دا زموږ دغه ملک کې چې څومره پروګرامونه دي تاسو د فلمونو بهر دا غټ غټ بورډونه نه کتلی. ابله د پېښور کې تېرېدم د یو سینما مخ کې یو سړي بل سړي کې داسې چړه منډلې ده او بل دا ورته ښایي ستاسو فلمونو کې دا ښایي چې یو سړي کې به څنګه چړه منډي، یو سړی به څنګه په تندي باندې په ګولۍ ولي، د ماما لور یا د تلو لور به څنګه مټیده کې. دا ستا د ملک کلچر دی، دا ستا د ملک تهذیب دی. دې نه موږ الله تعالی منع کړي یو. ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. بعض خلق گمراهی دغه ټنګ ټکور او دا سندري په بیه باندې علي په بیه دې دپاره چې په خپل هم د نیغې لارې نه ګمراه شي او خپل بال بچم چې کوم دنو لګیا دی ګمراه کي. ټي وي تا ته کور کې څه ښیي؟
پیسې پې ورکې او بچه لګیا دی بېدینۍ طرف ته راوړی ښځه بېدینۍ طرف ته راوړی هغه لیدونکي بېدینۍ طرف ته راوړی او په دغه بسونو کې همدغه چې کوم ده نو فحش دغه فلمونه لګېدلي او مسلمانانو غږ نه کوي رب العالمین جل جلاله زه په دې قرآن مجید کې توما نیکی طرف ته بلی الله تعالی ډېر زیات پابندګانو مین دی ډېر حد نه زیات پابندګانو مین دی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما الله تعالی اس پیسہ اوچ پہنچا چاہتا عذاب نہ ورکی ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم کتاسو دا اللہ تعالی دا نعمتونو شکریہ ادا کوئی دا خدا دا نعمتونو شکریہ دا دا چه خدا کم نعمتونو در کڑی لی دا پخپل خپل دے کے او لگو نعمت پخپل دا کے لگول دا دا نعمت شکریہ دا مالو دولت در کڑی دا پخپل دے کے او لگو مالو دولت دی دا پارا در کڑی دے چی بی بی تنانو نفقر آڑا بچو تنانو نفقر آڑا مالو دولت دی دا پارا در کڑی دا چی غلاو نکی مالو دولت دی دا پارا در کڑی دا چی جماعت پہ آباد کی مالو دولت دی دا پارا دا چی دا غریب او دا مسکین او دا یتیم سر مددو کی مالو اولاد دی دا پارا ندی پا دی شراب اس کا پا دی ٹی وی رالا پا دی دا ڈمو تماشیو کا مالو دولت دی دا پارا ندی دا تا دا مالو دولت ناشکری کے صحت اللہ تعالی دی دا پارا در کڑے دے چی دا اللہ تبارک و تعالی عبادت و بندگیو کی دی دا پارا اللہ تعالی صحت در کڑے دے صحت دی دا پارا ندے چی تب بل باندے لاس پورتا کی طاقت در کڑے دے چاگا اوہی دا لاس دا ظلم دا پارا ندے پیدا دا لاس دا مسلمان دا مدد دا پارا پیدا دے سترگی در کڑی دی دا پارا چی پا دیتا دا قرآن پاک مبارک اٹھکو تو گوری سترگی دی دا پارا دی چی جماعت تروانی چرت پالارا ٹکرو نوے سترگی دی دا پارا دی چی مشرط دا عزت پا نظر باندے گوری سترگی دی دا پارا دی چی غریب تا درحم او دا شفقت پا نظر باندے گوری دانا چی او سڑے کبڑے روان دے گوڑ روان دے او تو ورسر خانداو کی دیر زوانان دا بوداگانو سر خنداگانی کئی دا گوڑانو سر خنداگانی کئی دا شل سر خندا کئی چا سرم خندا مکوا من زحیکا زوحیکا سوک چی دا خلقو سر خندا کئی دا کسی دا سرم خنداو چی تا تا اللہ تعالیٰ سترگی در کڑین تو دا گوڑو اڑندو شل سر لگیا دے خندا کے نا اڑند لاس نونی سا او سزے پوری بوزا سزے پوری بوزا دا غا مددو کا دا بودانا پن پورتا کا بودا سر مددو کا سبابتم بودا کیگی نو تا سر خلق بیا مدد کی الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل تاکہ چا دا مشر تاکہ دا کمزور او دا بودا سر مددو کنو سوا کتابان دا حال را خلق بستا باقی دا مدد کی سترگی دی دا پارا ندی چیز میں پردائی لور خور تا گوری سترگی دی دا پارا ندی چی او سڑی تا پا بد نظر بانے گوری دی او سڑی سپکوالے کے سترگی دیر لوی نعمت تے دیر لوی نعمت تے پا نعمتونو کی سترگی دیر لوی نعمت تے پتاولا لگی چی او سڑی اڑون شنو بیاوی خدایا ما خستا دا نعمت واقعی شکریہ نو ادا کری ما خود زندگی کی چرتا قرآن مجید نور آغشتے ما خود قرآن مجید مبارک و کلماتو تا بعد سترگو نو کتلی سترگی دی دا پارا دی چه مورو پلار تبم دا عظمت دا توقیر دا درنوالی پا نظر بانے گوری دا نچه پا مورو پلار بانے سترگی رو باسی وگون دی دا پارا دی چه پتی دا قرآن مجید تلاوت واوری پدی تا آذان واوری چه جماعت ترازی چه پدی تا نیکی و خی خبری واوری دا دا گانو دا اوریدو دا پارن دی چه تشپورت پدی غگونو مانے گانے اوری که اللہ کون کنو بیا بسی
جبه د قرآن مجید د تلاوت دپاره ده، جبه د ښو خبرو د حسناتو دپاره ده. په دې به ښکلي ښې خبرې کې قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. قرآن وایي ښې خبرې او بخنه دا بهتره ده د هغه خیرات نه چې پیغور ورسره وي. یو سړی غټ خیرات وکړي او بیا هغې سړي ته پیغور هم کوي مړه در سره مې خیرات در سره مې ښه کړي نه پیغور مه ورکو. ښې خبرې او بخنه دا د خیراتونو نه هم ښه ده. نو دا جبه د حسناتو دپاره ده، جبه دې دپاره نه ده چې په دې به ته دروغ وې، په دې به ته کندلې، په دې به ته غیبت او په دې به ته سندرې وې. دې دپاره جبه نه ده، جبه د حسناتو دپاره ده. جبه هم په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی، بې حده لوی نعمت. ګونګی خبرې نشي کولی، ګونګی خبرې نشي کولی. غریب دا جبه دی خواخوا اسې کوي لیکن په مطلب یې څوک نه پوهېږي. عطاالله شاه بخاري څومره لوی خطیب و، 5 ګنټې تقریر به کولو، بوډاوالي کې ژبې باندې فالج راغی نو خبره به بیا نه شوه کولی. دا مولانا روح الله صاحب زموږ ملګری د پېښور مخکې وزیر اوقاف و، د ده پلار قاري عمر ډېر لوی قاري و. د پېښور اکثر قاریان شاګردان دي، بلا حافظانو استاد. آخر کې د هغه هم ژبه بیا حرکت یې نه کولو، کاغذ باندې به یې خط لیکلو. دا ژبه ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی چې ته ژبه خوځې او د هغې نه الف ب ت راوځي. ژبه چې فالج وایي بیا الف ب ت پې نه راوځي. دغه رنګې هر نعمت د رب العالمین جل جلاله دا د دنیا او ما فیها نه قیمتي دی. نو د دې نعمتونو شکریه دا ده چې دا په طاعاتو عباداتو کې مستعمل شي، طاعاتو عباداتو کې مستعمل شي. نو الله تعالی به درته دې نعمت کې نور هم چې کوم ده نو اضافه وکړي. نو رب العالمین جل جلاله د نیکانو د مرګرتیا حکم کوي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے مومنانو تقوا اختیار کوي او د تقوا د اختیارولو علاج وکونو مع الصادقین، د رښتونو ملګري شئ. رښتونی څوک دي؟ پیغمبران عظام. پر روی زمین د ټولو نه زیات رښتوني پیغمبرانی او د پیغمبرانو ملګري صحابه کرام. صحابه کرام دا یو رښتونه مخلوقي. او بیا ورپسې تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم تابعی دی، حسن بصری تابعی دی، محمد ابن سیرین تابعی دی، سعید ابن المسیب تابعی دی، سعید ابن جبیر. په زرګونو تابعین د هغوی تابعداري کوئ، د هغوی تاریخ لولئ، د هغوی واقعات ګورئ. مسلمانانو ته پکار ده چې دی باقاعده د صحابو کتابونه ګوري، د تابعینو د ائمو کتابونه ګوري، د بزرګانو د کتابونو په لیدو د خدای رحمت نازلیږي. سفیان ابن عیینه وایي چې د بزرګانو په قصو کې، د اولیاو په قصو کې چې یو سړی مشغوله وي د الله تبارک وتعالی رحمت پې نازلیږي. چې هغې مشرانو زندګي څنګه تېره کړې وه، هغوی جهادونو کې څنګه حصه اخیستې وه، هغوی د دین خدمتونه څنګه کړي وو. ځکه خو قرآن مجید کې رب العالمین د پیغمبرانو قصې بیانوي. الله وایي وکذلک نقص علیک، دغه رنګې د تا باندې بیانومه قصې د پیغمبرانو لنثبت به فؤادک، ستا اړه پې زه کلک او مضبوط کم. قرآن مجید کې د ټولو نه زیاته قصه د حضرت موسی علیه السلام د 20 سورتونو کې ذکر ده. 20 سورتونو کې دا واقعه بار بار رب العالمین جل جلاله ذکر کوي. ځکه د موسی علیه السلام مقابله د فرعون سره، د فرعون ډېر لوی ظالم دی او موسی علیه السلام لګیا دی د هغه په دربار کې د حق آواز بلندوي.
د رسول الله مبارک مقابلم د ډیرو غټو غټو کافرانو سره وه. نو قرآن مجید په دې د موسی علیه السلام واقعات بیانوي، د رسول الله مبارک ته تسلی ورکوي، تسلی چې د پیغمبرانو په لاره کې داسې داسې مشاکل دي او دا چې کمدنو تکالیف. نو د بزرگانو حالات همیشه د پاره دیر مطالعه ساته، دیر نظر ساته، د هغوی په نقش قدم باندې چې کمدنو هغه روان اوسېږه. الله تبارک وتعالی د صادقینو ذکر کوي، کونو ما الصادقین. اولیاء الله هم صادقینی. په دې زمانه کې که صادقین ګوري هغه علماء دیوبند دي. علماء دیوبند په دغه ملک کې یو مبارکه ډله ده، دا د مجدد الفسانی په نقش قدم روان خلق دی. مجدد الفسانی دا مجددو رب العالمین جل جلاله په زمانو کې کله نا کله مجدد پیدا کی چې د دین کومې نښې زړې شوي وي، د دین کوم شاعر او احکام د خلکو د نظر نه وتي هغه دوباره راشي او هغه نښې چې کوم دنو ژوندی کي. او بلا قید و بند مجدد الفسانی تیر کړی دی. د هغې نه پس شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي او د شاه ولی الله صاحب څلور زامن هغه د قرآن تعلیمات او د حدیثو تعلیمات په دغه ملک کې خورئ. هغې نه وروسته بیا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راځي او حاجی امداد الله رحمت الله علیه راځي. دوی د انګریزانو سره جهادونه کړي دي، مقابلې کړي دي او بیا د دارالعلوم دیوبند بنیاد ږدي. او د هغې نه بیا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه جوړیږي. د هغې نه مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جوړیږي. د هغې نه شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او مفتی کفایت الله رحمت الله علیه او شانور شاه رحمت الله علیه او مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه، شاه اشرف علی رحمت الله علیه، حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه لولو خلق غراودی. نن په دنیا کې د دې دارالعلوم دیوبند فاضلان د دین په مختلفو شعبو کې لګیا دي، مشغول دي. یو تبلیغی جماعت راواله چې په تمامه دنیا کې لګیا دی، د هغه خیرات او برکات په دې 24 ګنټو کې داسې منټ نه راځي چې په سوونو جماعتونه په مختلفو ملکونو کې د الله تعالی پیغام خلقو ته نه رسي. د مولانا تھانوی رحمت الله علیه سلسله چې وګوري، د مولانا مدنی رحمت الله علیه سلسله چې وګوري، دا صادقین دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. صادق وایي هغې ته چې د هغه ژبه او د هغه عمل یو وي، چې څه په ژبه وایي دا د هغه عملي، او چې نه په ژبه یو وایي او عملي د هغې خلافي، دې ته منافق وایي. آیت المنافق ثلاث، یا بل حدیث کې راځي آیت المنافق اربع. د منافق نښې څلور دي. اذا حدث کذب، خبرې چې کوي دروغ وایي. و اذا اؤتمن خان، امانت ورسره کېدي په هغې کې خیانت کوي. و اذا وعد اخلف، کوي وعده او د ژبې وینا. او بیا د مکې مکرمې نه بهر یو میدان ته وباسي، قتل کوي. څوک یې د تورې پسوکه وایي، څوک یې د نیزو پسوکه وایي، زخمی کوي. او دا ډیره ګرانه خبره ده. الله دې تاسو موږ د امتحاناتو نه وساتي. خو بیا په چغو چغو جاړي او کافرانو تاسو د دې خبرې موږ نه څنګه تمه ساتئ؟ موږ خو دا هم نشو برداشت کولی چې موږ په سوري ناست یو او د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په مبارکو قدمونو کې یو اذغی ماتي. موږ دا هم نشو برداشت کولی. پانسۍ ته بوزي او حضرت خبیب وی یره کما ته مو د یو 2 رکعاتو اجازت راکو
کافرانو وی ډیره ښه ده 2 رکعاتو کا او داسې وکړو 2 رکعاته کوي د 2 رکعاتو نه پس بیا ویله مې غوښته چې دا مونځ مې سم اوږد کړی وی ځکه دا زما د زندګۍ آخرنی مونځ دی او مونځ د الله او د بنده په مابین کې مناجات یو د راز او نیاز خبرې وي لیکن دا مونځ مې ځکه مختصر وکړو کافران به بیا وایي چې مسلمان د مرګ نه یېرېږي نو اوږده اوږده نفلونه کوي او بیا 2 شعرونه ووایي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلو الممضعي زما پروا نشته دی چې کله مسلمان مرم زه مرګ ته مرحبا او خوش آمدید ویما ولست ابالي حين اقتل مسلما خبر یې جرمن کې یو نوجوان یو کافر په چړو برچۍ باندې ووالو د جرمن په یو اخبار کې یو سړي د رسول الله په شان کې ګستاخانه تصویرونه چاپ کړي د پینډۍ یو طالب علم هلته سبق وي هغه چې اخبار وکتو ویښتې په وطن باندې ودرېدل چې دا خو زه نشم برداشت کولی چې زه دلته موجود یم او یو کافر د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ګستاخانه فوټو چاپ کوي بس اعلی خنجر یې وکتو او پټې ساتلو او دې کافر پسې ګرځېدو بالاخر کامیاب شو هغه کافر چې کوم دنو مردار کو حکومت ونیولو دا نوجوان جیل ته کو د یکدم یو خط لیکلی په جیل کې والدینو ته او ما خیال د وزارت خارجه په ذریعه په څه طریقې رسولی دی چې زما دا یقین دی چې دا حکومت په ما وجني او بیا به پروپیګنډه کوي چې دې زلمي خپله خودکشي کړې ده حاشا وکلا خودکشي ډېر لوی جرم دی دا ما یو ډېر لوی نیک کار کړی دی ښه په عقلمندۍ باندې او دا زه د خپل نجات ذریعه ګڼم زما یقین دی چې دا حکومت په ما وجني او بیا به پروپیګنډه کوي چې دې نوجوان خودکشي وکړه د چرم خودکشي نه کوم که حکومت داسې وکړو دی ووجلم دا خدای دپاره سعودي حکومت ته وایي چې ما ته جنت البقیع کې د قبر انتظام وکړي او که هغه اجازت نه کوي بیا ما داسې مقبره کې دفن کوي چې هغه د شهداو د اولیاو مقبره وي خدای خبر لا شراړو کنه د خبر نه یم اخبارات باقاعده دې باره کې لیکي او د وزارت خارجه کسان هم تللي دي دې ته وایي ایمان دا دي صادقین چې زه نشم برداشت کولی چې د رسول الله مبارک په ذات کې دا ګستاخي کېږي دې ته وایي صادقین د په رښتیا د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې خبیب وایي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي هر طرف ته مې چې وجنئ زه د مرګ نه نه یېرېږم که مخامخ نه مې په چړه وهئ یا مې په توره یا د شا طرف نه یا د ښي طرف نه یا مې په کپره وهئ ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرع وذلك في ذات الاله وان يشاء زما دا شهادت الله تعالی په لاره کې که الله تعالی وغواړي یبارک فی اوصال شلو الممضعي الله تعالی به زما په چوره چوره هډوکو کې زما د غوښو په پټو کې چې کوم دنو برکتونه اچي دې ته وایي صادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین نو دا درخواست درته کومه چې بچي د ټي وي نه بچ کوي کورون نه ټي وي لرې کوي دا تاسو ته پی نه درکوي دا ستاسو بچي خرابوي دا ستا بیبي خرابوي د هغې اخلاق خرابوي دا بېدیني پیدا کوي دا د الله تعالی د یاد نه سړی چې کوم نه لرې کوي د
د اسلامی حمیت او غیرت د ایمانی صداقت تقاضا ده چې دې پلیت سیزونو موږ ځانونه بچ کو. زه درته بار بار چې دې بسونو کې دغه فحش خبرې لګېدلې ما د حکومت ذمہ دارو خلکو ته ویل چې دومره خو کوي د خدای انصافدارو چې په سرحد کې په دې بسونو کې دا ګند نه وي. دلته یو انسپکټرو سرفراز نومې و چا سندرې نه شوې لګولې په بس کې ډریور به یې کوز کو د درې چوکۍ به هم والو جرم به هم کو لرې که دا شی کوز که په دې سره معاشره بالکل لګیا ده تباه کېږي بربادېږي او په دغه ملک باندې د الله تعالی لعنت ورېږي. په دې ټي وي ګانو چې دا ګنده تصویرونه راځي په هغه ملک باندې لعنت ورېږي. په یو فضا کې چې دا سندرې ویلی شي په هغې کې د بې حیایۍ خبرې وي په ټوله علاقه باندې. اورېدلي مې دي وزیر اعظم مطالبه کړې ده چې خلک دې دعا وکړي باران نه کېږي. باران څه کوي د کاڼو باران در باندې چېرته ونه شي. د نوح علیه السلام زمانه کې باران نه کېدو. پیغمبر قوم ته وایي فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ بخښنه د خپلو ګناهونو اعتراف وکړئ چې خدای مجرمان یو بیا به دا ګناهونه نه کوو. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا الله ډیر بخونکی دی ډیر مهربانه دی. یرسل علیکم السماء یرسل السماء علیکم مدرارا بیا به در باندې بارانونه هم ورېږي او باغونه به ممتازه شي مال او دولت کې به در تعالی برکت هم پیدا کړي. ټول پاکستان کې باقاعده د خشکسالۍ کویانو کې لاندې اوبه چې کوم دنه اوچه شوې. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. الله تعالی قرآن مجید کې وایي او خلکو خبر را ترا کوي راته ووایئ که ستاسو د کویانو به زه وچکم کم طاقت دی چې تاسو ته به چینهدارې اوبه درکړي. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا که ستاسو به هغه ښکته کي ستاسو فمن یاتیکم بماء معین دا چینهدارې اوبه به درته څوک درکوي. الله یاتینا به وهو ربنا ورب العالمین. زما وروڼو ملکی حالات ډېر ناگفته به دي. بغاوت عام شوی دی د الله تعالی او د رسول د احکامو خلاف ورزیانې کېږي قتلونه کېږي بې ګناه یو سړی قتل شي. الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي چې د هغه په مخلوق کې یو مخلوق بې ګناه چې کوم دنو قتل شي د هغې وبال بیا په ټولو خلکو باندې چې کوم دنو نازلېږي. وعلى کل حال دا ټول وبال د دې ناکاره ګانو د دې ټي وي او د وي سي آر د غلطو تبلیغاتو او تعلیماتو دی. الله تعالی دې د مسلمان معاشره د بېدینۍ نه راوباسي. خدای دې زموږ کورونه د قرآن مجید په تلاوت باندې منور او معموره کړي. خوند کوي چې یو سړی په یو محله تېرېږي او د کورونو نه د قراتونو او د تلاوتونو آواز راځي. ما دا عرض قولو چې حضرت عمر په سقیفه بني ساعده کې تقریر کوي چې په مصلا رسول الله ابوبکر دروللی او د قرآن د آیت نه معلومیږي ثانی اثنین دویم د دو تنو ایک او دو په منځ کې بل څه نشته. په دې وړوکې د ادنا کلاس ماشوم هم پوهېږي چې ایک پسې دو وي د ایک او دو منځ کې بل شی نشته او ایک دو تین د ایک او تین منځ کې بیا هماغه دی دو راغلی دی او ایک دو تین چار د ایک او د چار په منځ کې معنی دو فاصله دي. نو د ایک او دو منځ کې د دې فاصل نشته. دې کې دې خبرې ته دلیل دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه به خلیفه اولی او رب العالمین د دې عظیم الشان خلیفه نه دومره کارونه واغشتل چې خلک ورته حیران دی. مسله ده چې هر ځای کې چې څو ملګري نو ځان ته یو امیر مقرروي. امیر کله نه کله ګڼ ملګري رواني امیر نه وي یو خبره کوي بله جماعت تبلیغي کې کمال دا دی
چې دی باقاعده امیر مقرر کی نو دا امیر په خبره باندې ټول جمعي د قوم امیر چې نه په هر خبره چې کوم نه اختلافي. موږ یو ځل مدینې نه واستین عمرې ته لاړو، څلور پنځه ملګري د درې د پاکستان سره هندوستان ملګري موږ عمرې ته لاړو، عمره مو وکړه. مرګرو یاره دې هوټل کې به چای وڅښو، چا یاره دا هوټل خو نه دی ښه، هلکه دی پوره اختلاف و. ما سره زما ملګرو مصطفی حسن صاحب مړ دی خدای دې وبخي، هغه وی هلکه یا خو یو امیر مقرر کوي چې د امیر څه خوښه یې راله به کوي، یا زه ستاسو خوښه ده عمره مو وکړه. ځئ چې کوم ځای کې مو د چایو طبیعت منې هغې کې چای وڅښئ، ماښام به بیا دلته خانه کعبې کې پلانکي دی کې جمع کېږو، بیا به مدینې منورې ته روانېږو. نو ملګري چې چېرته مې په کار دی یو امیر مقرر کړي، ورنه چرېم څلور پنځه ملګري په یو خبره نه متفق کېږي. نو سقیفه بني ساعده کې چې ابوبکر ټولو خلیفه مقرر کو، ټولو صحابو د هغه په لاسونو باندې بیعت وکړو چې ته خلیفه یې. نو خبره د رسول الله د قبر مبارکه وه، دا مې یو ډېره لویه اختلافي خبره وه. چا وی جنت البقیع کې به دفن کوو، جنت البقیع کې د پیغمبر علیه صلات وسلام بیبیانې دي، د پیغمبر علیه صلات وسلام تروریانې پکې دي، بلا صحابه دي پکې. چا وی د احد د شهداو سره به دفن کو، چا وی نه مکې مکرمې ته وړو، ځکه هلته د پیغمبر علیه السلام د نیکونو او د مشرانو قبرونه دي. چا وی قریه خلیل ته وړو، ځکه هلته د ابراهیم علیه السلام قبر دی. بلا اختلافاتو. ابو بکر صدیق وی چې ما د رسول الله نه اورېدلي چې پیغمبر کوم ځای وفات شو هغه ځای کې به دفن کېږي. خبره ځان ته ختمه شوه، ځان ته خبره ختمه شوه. بیا په دې کې اختلاف و چې د پیغمبر علیه السلام د غسل انتظام به څنګه وي. پیغمبر په جامو کې هغه ته غسل ورکړی شوی دی. وی فرمایل چې خپلوان چې کوم دي حضرت عباس ابن عباس او حضرت علی. بلا مسلې جنازه هر یو په ځان ته مستقله جنازه کوي، د چا جرأت نو چې په جمع باندې چې کوم نو جنازه وشي. ټولې مسلې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت په برکت باندې غزان ته چې کوم نو حل کېدي. نو تمام امت په دې باندې متفق دی چې افضل الصحابه هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نن خلق بد قسمته ابو بکر ته کندلې کوي، څوک حضرت عمر فاروق ته کندلې کوي، څوک عثمان ذی نورین ته کندلې کوي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل ثلاثه من الایمان، د ایمان درې نښې دي، ان تفضل الشیخین وتحب الختنین والمسح على الخفین. د ایمان درې نښې دي، شیخین به افضل منی، شیخین مراد ابو بکر او عمر دا افضل صحابه دي. وتحب الختنین د رسول الله د زومانو سره به مینه ساتي. حضرت عثمان دا د رسول الله زوم دی، لورې ورته ورکړې وه، هغه لور چې وفات شوه پیغمبر علیه السلام ورته بله لور ورکړله، ځکه ورته ذو نورین وایي، ذو نورین د دو نورو خاون. شیعگان صحابو ته بدر دوی، لیکن دومره لویه کنزل چې حضرت عثمان ته یهودي زار شم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ته ورغی، هغې سړي ته وی هلکه زه د یو سړي دپاره راغلی یم، یو سړی دی قائم اللیل دی، ټوله شپه تهجد کوي، صائم النهار دی، د ورځې نفلي روژه وي، د قرآن حافظ دی، کله نا کله په یو رکعت کې ټول قرآن مجید ختم کی، او ډېر لوی سخي دی او ډېر عبادت گزار دی، د خلکو سره ښېګڼې کوي. هغه ستا لور غواړي. وی بس د دې نه به لوی سړی سي. هغه سړی وایي د دې سړي نه به لوی سړی سي چې هغه ته قرآن یاد دی، کله د لمونځ په یو رکعت کې قرآن مجید ختم کی، او د ورځې نه نفلي روژې وي، د شپې نه تهجدو ته ولاړي. خو هلکه یو خبره پکې ده، یو خبره
दुमरा सिफतों के मौजूद थे खो खबर पकीरा यहूदी दे वही इमाम से तील अभी अदा खबर के माता जमाल आलूर यहूदी था और के जमाल आलूर यहूदी था ये संग दरबारे बदलगी उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु था पैगंबर अलैहि सलाम दो लुड़े वरकड़ी दी तो यहूदी था लुर न वरके रसूलुल्लाह वरकड़ी एकदम आगे सड़ी तौबा व सच्चे अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व अतूबु इलैहि खुदा जमादा गलती मुआफ की जपा गलत है जपा गलत है मचे दा गलत खबर को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दे और दगा से मिंबर नास्ते दकागा जमाना के बाद खलकू सहाबो बारके व माती गुड़ी हुई हजरत अली वो यो खलकू रातवाई मनश जाओ नास पर खलकू के बहादुर कम बहादुर दे टोलो और तो हुई चे अंत अश जाओना तड़ेर बहादुर तना नहीं बहादुर निष्ठा जते ब्याता पूछू कि दुल्लूनी मनस जाओ नास मा तो खाई बहादुर सूखते आई वर्त ब्या हुई हजरत अली अम्मा आना फमा बारस्तु अहदन इल्ला तसफ्तु मिन्हु मां चा सरम परजोले कड़ी मगर मारा परजोले दे लेकिन ददी बावजूद जता सुन तपोस कौम के बहादुर सूखते खलको अम्मा नहनु फला मुंग पता निश्त तरा तो खाया हजरत अली खलको तावी चे पमुंगा टोलो सहाबाओं के बहादुर अबू बकर सिद्दीक थे आप पमुंगा टोलो सहाबाओं के बहादुर और ये वखलन दे कनी माँ बदर हजरत अबू बकर द बहादुर बला किसी बयान करी हुई खुद किसी दर तबयान मदवा द बदर जंग दे सर तना काफिरान रागली दी और द मदीने मुनव्वरे ने 311 सहाबा द रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु काफिरान टोल पासुन माने स्वार रागलियू और मुसलमानान सर सिर्फ अत असुनऊ कल यो स्वरेगा कल बला स्वरेगा प्यादा तेलियू अगर सर जुर तुरी मुसलमानान सर टोले अत तुरी नूर सर चुकियो कोता की और सहाबा सख्तरियू शपाला पैगंबर सलाम वही मैं यकला लैला नन बदश पे सो कई दुश्मन मुकाबला करे और लोगों ने आराम जरूरत है सो कई फकाम अबू बकर खुदा रसूल तासो और टोल सहाबा बेगम उद शहीद बसो कई कोमा तुरे रावागस्ता का सेवा लाड़ दे हजरत अली वही जमादे पखदे कसमी जमा तब खूब न का अबू बकर डेर ड्यूटी पर बाने अगस्ती हुआ चूरो मजले कड़ी हुई जेरे दम चरता उद पाती नशी नजर कल ना कर रापा सेदम चौबा में कतल मुशाहिरम बिसैफ अबू बकर वाला तुरदा से ने बोली हुआ और मां बकल कतल च काफिरान में पबदा इरादा रल दबल कदज मरी बशांदा गई तरफ ता टोप को बे तख्त बहादुर अगमों के अबू बकर दे मुंगा टोल मात गुट प्रातु द और द टोल अश्वद आतुर लगा सिरी बोली दा रसूलुल्लाह मुबारक दा खाना काबे ख्वा के खल्को ता कलिमा हो रही ला हिजरत ने दा करे खल्को तवई अय्युहन्नास ओ खल्को कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ खल्को कलिमा हुआ है द ला इलाहा इल्लल्लाह द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा मुबारक कलिमा हुआ है तुफलिहू कामयाब बशई कलिमा वैलू चिदा काफिरान पर रसूलुल्लाह मुबारक बांधी रालम शू फहादा यजरिबुहु वहादा यजबउहु वहादा युतलतिलहु वहादा यसुब्बुहु तमाम काफिरान द टूड़ू तरफ नरालल सोक रसूलुल्लाह पकाणूली सोक वर तगाड़ा की सादरे चे और आकागी सोक वर तबदरद वही पदी वक्त चाम जुरत नोची नु दोषे हुए अबू बकर एकदम मैदान तराव दंगल और वीरी वैलकुम अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह तासुखदे गर्क का
रसूलुल्लाह दी वजह तासु है चाहे अल्लाह दर रुबूबियत और उलूहियत सबक दर गई द निजात लारा दर है खल्को पैगंबर सलाम प्रे खुदो और अबू बकर रा बांध को अबू बकर लगे दे मुकाबला कई गण काफिरानो अबू बकर दुम रो वालो चला खाना का भी पहुआ की बेहोश अपरे वतो पलवान खबर शू दिवस के प्लारम काफिर दे मोरिम काफिर अदा रूणा तरबूरा ने टोल काफिरान दी अगई तो चाहुए चल कर और तरबूर खलको स्तासो वाले दे वर्षे द खाना का भी ख्वा के बेहोश अप्रोते अगैरा मंडी की वो काफिरान लेकिन दवी ने ताव डेर नाकारी ठीक तल अबू बकर बेहोश अप्रोते अगई द खाना का भी ख्वा के ऐलान को खलको आवरई जमंगरूर तरबूर ची चावाले दे कदे मुर्शुमंग बदागी बदललू सबादावन वही चपा गफलत पाने मुंगा ने हमलों का और अबू बकर पोर तको कोरते बोतलू सहर नह 10 बजे टाइम के दे वाले शिवेले तरमा खाम पूरी बेहोश अप्रोत प्लारिम सरतनास्ते मोरम रूणा तरबुरान और पलवान टूल मां खाम वक्त की स्तरगी उगड़ोली कम सड़ी ची पसरवाल होड़ली खलक ददे इंतजार कई चिदे बकल स्तरगी प्राणी दी खबर बकल कई चे खबरों की बैठोल खुशहाल है लेकिन ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह गुजारू हुई पसर होड़ली दी स्तरगी उगड़ोली खबरी कई रुम्बरई खबरा चला अबू बकर दखली नौजी तपोस कई कैफा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह मुबारक संगले प्लारे हुसैन पासे दो चला चाद वजन तानन वाल खड़ली ब्यादा गुनुमली उर्दू की वही कहना मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते चादा वजन चिता वाल खड़ली उसे पूरी बेहोश बेनु मली पासे दो हुसैन कोरना हुआ तू मोर वर्तई बच्चे प्लारम स्थापरी रगबाने खपाव तरो सपूरी दरता नास्तो बच्चे दा तसके ब्यातदा गुनुमली दा गदा वजन खुता दा वाल खड़ली मोरे गग मकावा पागदा मा जानो माल हर सु कुर्बान मोर ते बच्चे दा पई उसका बीमार तो खलक पई या सगवड़ी या गबीन या बली और शेवर कई मोरे पमारे हरामी दा दारू कमाओ खोड़ल तर सोचे माता मुद रसूलुल्लाह खबर नहीं राड़ले पमा दारू मारू न लगी मोर ब्या मोरी बच्चिया कम दे भाई रसूलुल्लाह माता खुस पता निश्ते दे मोरी उम्मे जमील अबई यो अबई रागी में इस्लाम राड़ले दे प्लान की दे कि कूर दे वर्षा आगे तब पूरा मालूमाती मजबूरन मोर लाड़ा पतपोस तपोस उम्मे जमील तेदान और रसूलो और बे वर्ता हुई खपकेगा मदद अबू बकर मोरे में था तपत दनन नमाज हुए देर शिन गोशिन दखल को वाले ले और उसी ललक पहोश के रागे तपोस कई चीज रसूलुल्लाह मुबारक हालत संग दे अगर वर्ते मुतमैन शाह अगर बिल्कुल सही सालिम दो पदार दा अरकम के रसूलुल्लाह मुबारक दमल गुरु सर दे उम्मे जमील उमर सर राल चे जमजम उम्मे जमील अबू बकर बाने सलाम चे बचे दा दारू खुरा और रसूलुल्लाह मुबारक टिक के मुतमैन शाह वीना उसको बदर रसूलुल्लाह वीनम माता दा दारू जरूरत निश्ता माचे दा रसूलुल्लाह मुबारक मख्तो कतल जमा बीमारी बटोल तली आयो आशिक द इश्क पर बीमारी मुब्तला उन खल्क वर्ता डॉक्टर रा वस्तु नागस्तर क्यों गड़ोल लवीवी चे असर बाली ने मन बरखेज नादा तबीब दर्द मंद इश्क रा दारू बजुज दीदार ने और डॉक्टर साहिबा और हकीमा जमा ददे बालख न पासा जद इश्क मरज वाले मजमा इलाज द माशुकी दीदार दे बस जमा गौली दा मजबूरन उम्मे खैर दा अबू बकर दा मूर नुम दे उम्मे जमील अबई द्वारा अबू बकर बूझे अबू बकर लाश और पीटोले जख्मी दी यो लाश द उम्मे जमील पमटे के खुबल दखपली मूर और रसूलुल्लाह दा सफा दा गोंडई ख्वा के पदारे अरकम की द सहाबो सर रसूलुल्लाह मुबारक राजी वाला कुल हाल हजरत अली सर रुम्बाल वगैरह पूर तक पचू
حضر ابو بکر دے او ویلے چې اگر رجل دا علی مومن چې کله موسی علیہ السلام تراغه یکتم ایمانه اگر ایمان پټ ساتلو وهذا ابو بکر یجهر بایمانه دا ابو بکر د خپل ایمان خلقو کې چې کوم نه سرګن کړلو. وعلى كل حال د صحابه ډیر لوی مقام دی. قرآن زه په د صحابه تعریف کوي. صحابه سره مینه د اسلام نه خدای امام بخاری باب تړي باب حب الانصار من الايمان. د انصارو د مهاجرینو سره مینه د ایمان نه خدا الله دې تاسو د ټول مینه د صحابه سره پیدا کړي. رضی الله تعالی عنهم وارضاهم. خدا زمونږ د ټولو پړونو کې د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم دغه د مبارکو صحابو د ائمه مجتهدینو د مفسرینو د محدثینو د تمام علماء سره مینه پیدا کړي. په موږ ټولو باندې خپل رحمتونه نازل کړي. خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي. د رسول الله امت ته فتح او کامیابی ورکړي. دې کفرو فجرو تم نیغه لارو هدایت نصیب کړي. د اسلام رڼاګانې ورته څرګندې کړي او کنه اسلام قسمت کی نی آسمانی سائقه ورته متوجه کی. وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین طیبین طاهرین برحمته.